چې یو څوک د لور غواړي یا خور دیني پښې وښویې وښي دوه خبرې دي نو مرکې بعضې وخت انسان دینداري خو خویه خراب کنځل کوي وال کوي ټکول کوي پیغورونه کوي بعضې بې غیرته ښځې ته پیغور کوي د پلار دا ګناه ده ګورې ښځې ته د مور پیغور کوي دا سخته ګناه ده ښځې ته د رور پیغور کوي د یو ګناه په بل نه بار کېږي دا پیغورونه کوي بعضې دا بې غیرته وي دا جنایخولې وي چې دا ښځې د پیغورونه کوي نو بعضې دینداره اخلاق پکې دي بعضې اخلاق ښي خو دین پکې دي بېدینه یې مونځ نه کوي چې دواړه پکې جمع شي نو حضور پاک وایي ورکوه ورته هلک او جنۍ چې اخلاق ښي او دیندار قسم په خدای کور جنت دی او که هلک دینداره او صالحه او جنۍ بېدینه وي په دنیا کې دوزخ دی دنیا کې دوزخ ته به کور ته راشې او ښځه دینداره ده تا به ګوډ کړي ستړی وی ته به لرې پېښور ته به تلې سودا به دې اخېستې را به ستړی ستومانه وړې غرمه ده او چې راشې زر پکې به درته چالو کړي او که پکې ني به بوځې به راته دینداره د خدای نه یېرېږي زر شربت بدله وکړي یا پې اوبه بدله راوړي او که چېرته دې ضرورت وي زر بدله چیر پخه کړي ډوډۍ بدله زر راوړي سخته خبره به درته نه کوي د غم خبره به درته نه کوي چاپي به راله وکړي په خپو باندې که ته ویې ما دا لاس پېښ وکړي زر به دله په لاس چاپي وکړي اوده به دې کړي دا دینداره جنۍ او چې بېدینه ښځه او ته راشې ابه اوړي راوړي که ته وایې اوبه راوړه نو په شلو ګنټو کې درته اوبه راوړي ابه هم دله خورو اوبه راوړي وره نشته خلاصه شوې نو ظالمې لږه وله کېده که نه خاوند دې را روان دی او که ته ورته وایې چې زما خو سر خوږېږي او زما ستا نه مخکې سر درونو او که ته وایې چې زما خو ټول وجود یو دوه لاسه را باندې کېده ته کېدو له رالې که موږ ټولو جامې وینځلې زموږ په لاس خوږېږي او غنم هم پاک کړل زموږ ستا نه زیات خوږېږي موږ له خو یو دوه لاسه کېده ګوره بېدینه ښځه او راتلو سره به راته دوه درې څلور خبرې وکړي بېدینه مور به ښځې سره زوی جنګی او بېدینه مور به زوی ښځې سره جنګی دا قانون دی قانون او بېدینه ښځه به خاونده مور او پلار سره جنګی بېدینه ښځه به نه کوي او هلک به هم دینداره وي بېدینه به دا قانون دی چې دواړه یو ځای وي جنت او که نه زه یو مثال درکړم مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه مفسر قرآن دارالعلوم دیوبند کې و د دارالعلوم دیوبند په دې کلي کې یو سیټ لورې پېغله شوې وه نو سیټ وایي چې د لور به عالم له ورکوم او لور یې وایي چې ما عالم له ورکړه پوره نیکان خلک یې ما عالم له ورکړه نو هغې چا سره مشوره وکړه چې زما عالم خوښ دی او د لور مې یاره وایي عالمان خو په مدرسه کې دارالعلوم دیوبند ته ورشئ نو دې سیټ په مدرسه کې چنده هم ورکوله چې راغې مدرسې ته په دې لاره تېرېدل مو زمې خواله ورغې هغې خو پېژنده او یې قدر وکړ ویې صاحب زما خو لور پېغله ده زما هم خوښه ده او د هغې خوښه ده چې یو عالم دی په دې کار نو که داسې څوک عالم وي داسې نوجوان وي اخلاق یې ښي د شکل نه ښي چې موږ ورکړو ډېره نو دا سیټ وایي په لاره راتلم یو هلک مې دې چمن کې ولید یاره مې خوښ شوی دی اوس مې ولید مخکې مې نه ولید نو که هغه قبله یو وادي نه کړی خواښه دی او که هغه ني بچه ده ورته ویې صاحب هوښیار هغه وایي چې ستا د خوښې ډېر بخي هغه هلک یې راوخوته مولانا احمد علي لاهوري صاحب وایي زه وم وایي ما ته محتمم صاحب وایي چې د سیټ لور ده او پېغله ده هغه به عالم خوښه یو ده نو دې نو که ستا خوښی کې نکاح دله ورسره وکړو چې زه خو غریب سړی زما مور او پلار خو سیکان دي زه مسلمان شوی او د هغوی د کوره راوستی ما نو ما سره به د سیټ صاحب لور څنګه ګزاره کوي ما خپل کور نشته زما خو ډوډۍ نشته سیټ صاحب یې ته ورته غاړه کېده زما لور نیکه دا به له سره ګزاره کوي ټماټر پې ټکولې خوړی شي د دویمې درېیمې وخت د کوره ډوډۍ پې خوړی شي بس په دې به له سره ګزاره کوي مې ډېره خیر که څوک دله وخت کم دی نو وایي نکاح شو نکاح نه پس واده وشو چې واده وشو نو اوس دا ښځه خو خیر په سبا دي پخوا به اووه ورځې پس یا میاشت پس به ښځه پلار کره تله رواج یې دا د علاقې وایي دا ښځه مې پلار کره لاړه یو میاشت پس نو چې لاړه نو څه پې دلته تېرېدل نه
بدوی مدرې مړه پر وړه ملای پردي کور کې ډېر تکلیف وې د موږ وخت باندې ګران تیرېده तो जब प्यार करना अपनाते तब तो बेटी अपने शौहर को कैसे पाया लूरे आमद सिंह मुद्दा उस तरह दे जमाने दा बला शीशा का सब है कोई प्लान वार करे तो जो रोड़ा सरानो बदे सीट के बले बोलो तो चाले दे वार कम वार चंगी बुला दे वार बदे मदरी मार स्पूरा रोड़े मिला भी ता पुस्तक no mulian le punya dela de warkol ila bila dela de warkol lekin asawai bilure khawan di singa umanta aw tasawai bi baba pa dunia ke mein jannat mein se aure de ye jannat bhai aw khushale bhai pake aw niyamatuna bhai pake ma ye khuda da jannat bas kala rati bi baba pa dunia ke khuda jannat ra kare pura jine ne kara और खावन नहीं मौलाना अहमद अली लाहौरी से वही ये वक्त था जब अहमद अली न था विदा आगे वक्त जो जमाना मर्तबा न हुआ अब अहमद अली है उसको अहमद अली आगे वक्त विदा मर्तबा न हुआ वाकई रुस्त खुदा कशफ खुदा करामत खावन दो यहूदा वक्त चाबी स्था भगवान की दुआ का संभली और तबे जना दे रहा थी आगे जन्नत तू गया एक दोदा yo jangan terlalu bentuk tak jawab tapi tak pada hebat tak pada aku pegambar mana jadi dia yang jangan terlalu bentuk tak dari boleh mal dasar itu je semua dia tak kasih pun dah dari boleh ni tak kala ada insan की wajib वे मैंने तो कहा आपको इतने मावे उस्ताद मालूमात हो गए कि तपोसे तो वाकई जो एक्सीडेंट के बड़ा तो जे एक्सीडेंट के मुसलमान पर की जाहिर मुल्हाद में शहीद और शहीद ओपल मारे कति दंडिये छोड़े बा जी मारे कति दंडी बचे उजाम मुल्की लोग मतलब तरफ डाला दोजा उजाम मुल्की और साले दे बड़े माशुमान वाला का अभी पेमजान के पीछे उजाम मुल्की अलग जान वाले बजने तुम्हारा दुनिया कुछ वाला कच्चे औया मुल्की करी ये तो जान मुल्की बाद जिन्हें वे लगे फकीर की बारी ने के मगुदारू जान मुल्की और वारिसान गलई डॉक्टर लगे डॉक्टर लगो तो बच्ची हां ता मुर्दार अदला डॉक्टर ने बोले मको दाबियों पर बोले मेरे ने देखवा तो खबर او या मोड़ुना او कदा हलाल गरी की मर्द मा हलाल दिया काफिर है मुस्तहिल हराम का मुस्ता काफिर बिया नो जमान को खबर में पूरे कोला कि योदा क्या मोला मदैला और से बीमार था बोलो yo se claro y más Jumat lo mismo lo que está aquí verá que voy a तो Jumat ना ना बताओ वे बहुत बेहतरीन मस्जिद है बहुत खूबसूरत बहुत पैसा लगा है काश के हराम माल पे न बना होता अरमान के हराम होने में जोड़ने लगता है मासिर तचावी तक तक उलिया वाले जिस तंदला हुए हराम जो भी मंजू का अगर ते हराम होने जोड़ ले हराम पूरे दत्ता हुए शेर से भी ठीक हुए यो माता पता दो यो खुदा ता मा बजो तक पता नहीं दादा सूद पैसे में दा जुमात पाने में जोड़ करे पूरा दे दा कशफ काम नो बोले जीने खा ओ सब तवेली की अलग नो का जीने रा वस्ता हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु बल द्विता आसिफ ता बनी का खुदा पाक से दे लो अलग हो जीने द्वारा तू खुदा पाक पा अली पा औलाद के उमर इब्न अब्दुल अजीज को शख्सियत पैदा लेकिन दीनदारी और जिन्हें दीनदारी बचिदा से पैदा की इदारत को हुकूमत के बशर में पकड़ हमला न कोड़ा लेकिन अमल शुरू शर में पकड़ हमला करेगा मालकम दीनदार और जिन्हें दीनदार रदी पाल बसकम मालकान दीनदार क्या कर कुरान पे तके हाफिजाने के आलिमाने के नहीं को मजालिसों के कहना है आलिमानों से कहना है और जिन्हें दीनदार के कुरान पढ़ता होता है तो जिन्हें को मदरसों के दाखिला के पर्दा होता होता है और माया होता होता है नंदमा मालकान टूल गड़बड़ ला रहा ताकि वो शुक्र दे खैर दे पांडो खलक के शुक्र दे खलक के ताकि वो के शिगरे ला होता टूल लका चा शिक कभी से चूली और चा योशान कभी से चा बलशान तंदुरुस्त कभी सुने चूली तंदुरुस्त और दखलो पशांति जामे चूली
او د خدو پشان سره پریخي د خدو پشان د زنانو پشان او د خدو پشان مټي وای او د خدو پشان خبرې کوي او د خدو پشان لاسونو ته تارونه چولي او د خدو پشان غاړه کې تندیر چولي خدای لک پیدا کړی ظالما نو ستا جینه کولې سوچ وخت رسول الله مبارک پتا غلا کو چې دا جنکو پشان جامع کې جنکو پشان شکل جوړي لعنت ویلې دي لعن الله المخنثين من الرجال چې کوم لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء چې ځان خذو سره یو شان کوي دا غي پشان شکل لباس نو دوا دې د خدای لعنت دی او باندې جنکې الکانو پشان جامع کې الکانو پشان جامع چې ډېر جامع جوړي اولاد اخبی اخکاری او ساقی اخکاری لپٹی نپسرائی سکی اخکاری مره اخکاری او بدی لارا بروانی او اگنی کی وی بے چونی تقابتی وباسی تول خلقی گمراہ کرد تول خلق وطا گوری تا خوزی ناکارا دا جنے رسول اللہ مبارک بدی جنے لعنت ویلے دے نو کشل پول ٹول پا گناہ تارے الکانو جنکو سر یارانے او دا جنکو الکانو سر یارانے او لکانم تنگ دروش کمیسونا چولی او جنتون تنگ دروش کمیسونا پرتگونا چولی دا گناہ دا قسم پخده حرام دی دا ناروا جنا پر سلور مدب حرام اپختان چیولی الکان بدا لکانو جامع چی کولو جامع جوے دیلا جامع تنگ جنا او جنکیف کولو جامع جوے تنگ جامع دینا چی لاندن اخبیخ کاری دا خریب تک طور اخبیخ کمرداری دے بے بمرا او ساقی اخکاری کی پلار باندې روان او هغه د کړه غځای غو دې پټک کړي د کړه دې پټ کړي وي او وجود دا خاص شکل دی ولې نه د ځنګل خري ټول خلق الکان دې لاندې په سوچ را مات او څوک لا پټکتا الکه ګورې دې الکان ټول ته تاسو په دا غټه موبایل شتا ټیک ټاک باندې راغوي ګورې ټیک ټاک پیژنې ها ټول غږ تاسو الکه تاسو جوړ بیت الله نه راکوشوي ټیک ټاک پیژنې کنه وای رښتیا وای بشیر جان دې پیژنې دې ګناه نه خلاص بشیر جان د سترګو د ګناه نه خلاص دی یعنی کله سترګې روغې وي د سره بس سلور دا غټه موبایل اوس په سره دا باندې سلوري او دوا دا کایما یاد کې د سره مې حج ته بوله به دما خپل پته اوچت زه ولې دا بغردای سودا اوله دا کې تاسو په مينو زه خیر دې مړه خدای په انتظام کې دا غریب دې یو خبره تاسو رسول الله مبارک منداح دې نه زول خپل تو کنه د پیغمبر علیه السلام صفت کوي نو خدای څنګه له په زمانه باندې وې دې دیدار شاه هغه خدای مهربان نو هغه ول عمره داخله کوم ته کې خدای وو نه دا غریب نشي نو چې بیا کو نو اته کې یو سالم چې یو بوډا مو دغه سره مرګري کو هغه نه پیسې کمې ماغه چې بده خدمت کې اما راغې په ټکتا او چې هغه تمو کته لګران واله مې دې په ولې هغه چې ته تو کته لودار ته وکړه مې په جنجال په ایرپورټ کې بدن پټي هغه غریب چې هغه ته کړل چې دا بلا بغل توپ څنګه دا خدای له پټوال دا څه په جنجال وړي اريشتیا هغه دې پټ شو تمام آباد حاجی محمد سے پر پاک جو له صحت ورکی ډېر دیندار سره ډېر نیک او دیندار هغه تاسو خدمت وکړي بیت الله په خپل کړي نور څه نو زما چې جانه په دې دوه راوسته به چې په خبره خدای لکټاپ کا دې ما ته کله کلمه لا خدا وکړه میدان لا اخر خراب دا سات کا تب په سکه او تا به خدا سکه مې بس جنت کې خدای خدای نه غواړه ولې چې تاسو کې ندی و دې په صبر وکي الله باندې په وخت جنت ورکه حضور پاک نو الکم دیندار او جنې دیندار دا ضروري دا اصول ده او چې بیا کله وادو شي یو به سره د گزارې جون تیروي دا ګورې قانون دې گزارې جون په تیروي څه ګوړې وا انور ته خوشاله په واده کې به غړېږي او تاسو به غړېږي ټول لګونه به وای کنه توبه وباسه ګوړې به د دوی وادي په دې لارو کې به ټول لګونه وای او په کور کې به د ټول لګونه وای او راځي ټول شاعر چې نه راځي او ګولې خارونه خپل ډکای
بغړیږي به خوشاله وي او تمبل به مو یو ننګې به مو یو دا سرکي او کله هلته تللی او کله دلته او د دویمې واده دی خوشحاله خو چې انګور راولي انګور یې په سترګو بده لګي بیا ټول یو شان نه دي ګورې بیا د هغې بوډۍ د انګور په سترګو بده لګي که ته دې تپوس وکړې انګور یې څنګه ده وایي بان سره یې په ډولۍ کې څو باړې راوړې ده وایي خل جبې ده بوډۍ سوچ وکړه ګزاره وکړه انګور دې د لور په ځای دی ده سوچ وکړه ستا لور کوم ځای واده ده که هغې سره خپله خواښې ظلم کوي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي نو ته ولې ظلم کوې او ګورې بعضې جنۍ هم جبه زبان دراز دی بعضې چې د ډولۍ کې راوسته که نه هغې نه دې تپوس وکړه بوډۍ څنګه ده وایي توبه وباسه هغه هم سپاره درته راسپړي ها بوډۍ وایي که خدای یې مړه کړي غریبه بوډۍ ده دا زوی ته خو چې دا نن په کورسۍ ناست دی او خوشحاله د دې بوډۍ نه برکت نه که دا زوی دې نه وی راوړي تا باندې چا څه وکړي دا خو د دې بوډۍ بوډا ده پسه نو بعضې انګور هم ظالموي جنۍ هم ظالموي خواښې ته په سپک نظر ګوري او خیرې ورته کوي او زوی ته به لمسون کوي زوی ته خاوند ته به لمسون کوي چې مور او پلار سره روان شي نو دا دواړه به کوي دا یاد ساته خواښې او زغر به دې انګور ته د لور په نظر او دا جنۍ به په دې کور کې د خپلې خواښې او زغر ته د مور او پلار په نظر چې دین پکې وي سیسټم به ټیک روان او چې بېدینه وي نو کار به قرآن وي روزانه به جګړې وي روزانه به جګړې وي د خواښې به د انګور سره جګړې نه غریب ورپسې ډبوي او د انګور به خواښې سره جګړې او نه غریب به ډبوي قسم په خدای داسې کې د ملي ظالمانې چې خواښې د کور نه ایستې دي او شړلې او بوډا سمرې د کور نه پلار ځای ورته لمسولی دی او په دیګو یې بارس تېره او شړلی او داسې ظالمه خواښې او زر مې پرېږدي دي چې بېځایه زوی لمسوي او ښځه پرې وایي نه به وایي پرې نو ستا پړه کې دا سوچ دی چې زما لور ده او واده ده که هغې سره خاوند ظلم کوي بیا بعضې سړي ګورې ښځو سره یې ظلمونه کوي ولکه خبره طلاق او طلاق او طلاق دی نو به ځان ساتي ته سوچ وکړه چې ستا خور ته څوک طلاق ورکړي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي چې ستا لور وادي او هغې له څوک طلاق ورکړي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي نو ژوند به ښکلی ژوند تېروی د واده نه بس او تاسو ټولو ته وایم الحمدلله چې د ښځې سره به ژوند ښه تېر ښځې واک ټول ګورې په شریعت کې نشته ښځې ته نصیحت وکړه قرآن شریف فرمایي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن کومه ښځه چې ناشیزی که غوړي ته توی شوال منه دي که چیني د ښځې نه توی شوال منه دي که جامې سرې او سوځولې وال منه دي په دې منه وی دا خو انسان دی تا نه نه تویږي څه ګیلاس یې مات شو وال منه دي تا نه نه ماتېږي څه چې کومه ښځه ناشیزی ناشیزه څه ته وایي چې خاوند ته رابرغېږي جوابونه یا کومه ښځه فاسقه وي هلکانو سره په موبایل خبرې کوي او بار کولو ګرځي آزاده جینۍ دا اواله شي انظروا بدنا دا اول څه کې دی دا اول فعظوهن نصیحت وکړه که په نصیحت کار نه شو نو واهجروهن فی المضاجع لا تستطيعون او په کوټه کې دننه که په هغې هم کار ونه شو نو واضربوهن بیا ووهه هم شریعت څه وایي رسول الله مبارک فرمایي زه نه وایم اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې ښځه وی په مخ به نه وی مخ خو د ډول دی دی سپي به هم په مخ نه وی تاسو خو زمیندار خر به هم په مخ نه وهې غوی به هم په مخ نه وهې دا ګناه ښځه به په مخ نه وي اشراق شي په دا مخ یې وایي غاښ دې مات کړي بیا مړه ډاکټر له بوځي غاښونو ډاکټر له غاښ یې مات کړی بیا خفه کېږي ظالمه اوس پې 2000 روپۍ لګیا سړی دې وله غاښ ماته نو بیا وایي ګورې ډاکټر ته وایي چې دا ورته وایي چې خاوند وایي پیدا مې غوڅ خوړه نو پې غاښ مات شوی نو ډاکټر څه ماشوم خو نه دی هغه ته پته لګي یو ظالم ښځې له لته ورکړله کټ نه یې لاندې راوړو لاس یې وله مات بیا په ډاکټرانو ګرځوله په ډاکټرانو ګرځوله نو ما دا خو څومره ظلم دی دا پردی لور خور ده که نه که ستا لور خور سره څوک ده وکړي ته به خفه کېږي که به نه خفه کېږي نو په مخ به نه وی ښه ده دویم علما لیکي د مخ په حکم کې هر هغه ځای دی چې د ډول د ډول په ځای به ښځه نه وی په مرۍ به نه وی په سینه به نه وی دا د ډول دی ګوره دلته ښځه ځان له پر یامو کار دی امې نه چي ګله بد نه چي په سر به نه وی دا د ډول ځای دی ګوره چې ویښته سپین شي توری او په
پکې کلیپونه چې یو پکې کاري شي په دې لاسونو کوتو بنوي دا خدای کور نه کړی په پورې کې ډول دی دغه بنگلې چې دغه خطبه چې لاندې په خو بنوي دا ډول دی کور خدای په نه پورې کې او پازې پکې چې نو ما طالب په درس کې جنولې کوي په کم ځای وو دغه چې پسینه او په مړای او په لاس او په خونه وو مې په دې شعر وهکنه هم ځان غیر مبرهن سقوال بنکه اصل کې زمارو وای د خو کار دی خدای وای نه پدې تا وګوره چې زمارو وعده راکسو کې وې د وسن خپه کېږي زما خور وعده راکاسو کې د خپه کېږي نو والولې کې نو وال بخدای بنا وای دا ګناه ده نصیحت وته کې دین ورته او شریعت وته د صحابيات حالات وته ذکر کې نو بس دا اصول میں توکل دا وعده نه پس کولې جون به تیروي رسول الله مبارک فرمایي خیرکم لاهله وتاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل خدای بچو سره دی وانا خیرکم لاهله وي پتاسو کې د خدای بچو سره دی د خپل خدای بچو سره خپل جون تیر کا خشته جون سره تیر کا خو اخلاق جون سره تیر کا ازادي باندې کې لونو سره بازارونو ته نو باسه بابا چکریم نو ورکه خدولا ډیر ازادي به سره نه کې اندازې سره وجود کړي ها او د شریعت مطابق زندگی و سره دی روا بهر کې ابراهیم مالک مولود د خالق د محمد بلال صاحب نیک دې او د شریعت مطابق الحمدلله خشت خپل ګیره ده او والي صاحب هم نیک سره دی ګور والي صاحب هم سره دی صالح احمد صاحب نیک سره عمران صاحب د ترځوي ده کنه عمران خدا الله تعالی دی او نیک انسان دی نو څومره خپل مجلس او جمعات خټک دی الحمدلله او په وادونو کې دغه پروګرامونه جوړاوي د دین خبره کیو شي الله خوشاله شي چې الله خوشاله شي رسو به خدای خیر او برکت یې دي او چې تاسو په وادونو کې دوکړې او باجه او ټک ټکوري نو الله خپاکو رسو به نزور روزي بیا نو په هر ځای تاسو خبره مستاسو خدمت کې راځي وخت ما خام د مانځ داخل شوی دی موږ ان شاء الله او مولانا صاحب راځي ضروري محترم رورو حضرت مولانا فضل غفور صاحب عزیز مجموعه مغیر بولیر دی ډېر خپل تقریر کوي ډېر خشته او ډېر خپل عالم دی د حدیث استاد خبر راځي ان شاء الله هغه ما خام باندې بیان کوي بس ان شاء الله او دا په دې اکتفا کوما او بیا به منځ کې ان شاء الله زبردن باندې نه پس اجازه واجبہ او هغه باندې بیان کوي بس به یو درخواست تاسو ته کوم تاسو مینه دا زمام در سره مینه مدرک بیمار یم ستړی مې نو یو کس کا ورته راغله وته ولات مې لاول لږ بیمار یم نو کومه کړی نو هر چا ته ورته راغله هر چا سره په خیر راځي ستړی مې شو ولګ نه جوړه نو ستړی مې شم ډیر ځا نو په جمع در باندې سلام واچو او ټول قبول کیږي ان شاء الله باندې دعا وکړو کې خدای د محمد بلال صاحب او د کور والا خوشگوار تعلقات نصیب کړي الله د والدین په دې باندې خوشاله کړي الله د ټول خاندان اتفاق نصیب کړي هغه جنې خدای په تور کې دې لپاره دا خاندان د دې اتفاق نصیب کړي خدای په تقدیر کې ورتا نارینا صالح دیندار اولاد لري خدای د کوټو او شرطو دواړو ساته الله د سنت مطابق د ټول یو سره زندگی دې راکړي د نیکانو په بیان او د غینه خامتانو چې کوم جو الله هغه سي نصیب کړي الله د پریشانونو نه ساته الله رزق یې فراهم کړي خدای هغه معشوقه د سره خوشاله کړي دې هغه سره خوشاله کړي کله چې په قرون کې نه چاته وي الله په اتفاق یې بدل کړي عمران تا او د نور ملګری ټول ته دعا کړي د دوستانو ته خیر او عافیت او برکت زندگی نصیب کړي او د ماما بچی دراغلي دي درجات دی او الحمدلله سه دې تر دوه کې هغه تعلق دې ورسره جاري الله خوشاله کې کاروبار دې الله برکت پیدا کړي خدای دې په خدمت دنا سه ټول په کې برکات پیدا کړي الله دې څومره دوستان دي دې فراخ روزي نصیب کړي زو قرضداري په اخلاص کې الله دې ټول د خیر او د خوشاله زندگی نصیب کړي په دې ټول کې په دې محله د ټول په دوشواران نه لګي زنانو په سرونو د حیو د پردې ساده واچي زنانو دې کال او دیندار کې کا څه پریشانې دي په کورونو کې الله پریشانې او په خوشاله باندې بدل کړي علاقه چې څومره دي الله تعالی جوانان دې دیندار علم کې د لوکرو د